دا اعتکاف یوازې نبی علیه السلام نه دی کړی، دا د دې نه مخکې موسی علیه السلام هم کړی و چې هغه تورات یې راوړو نو 40 ورځې اعتکاف کړی او 40 ورځې روژه نیولې وه، 40 ورځې روژې وې او 40 ورځې هلته اعتکاف هم وکړو په کوه طور کې. او دا چې دی نو قرآن کریم کې نه دی ذکر چې یو سړی قرآن کې به ذکري، تورات کې شته ښه. عیسی علیه السلام هم چې دی نو 40 ورځې اعتکاف کړی و، اعتکاف ته ناست و، خو لیکن په قرآن کې نشته دا یو سړی نه وایي چې دا څیز اوس چېرته راغی، نوی دی. عیسی علیه السلام هم اعتکاف کړی او روژې نیولې وې. دا چې دی نو په انجیل کې شته دی، خو که چا انجیل کتلی نو انجیل کې شته چې هغه اعتکاف کړی او 40 ورځې. ها زمونږ دا حکم دی. نبی علیه السلام د هجرت نه بعد چې مدینې منورې ته لاړ، د هغې نه پس نبی علیه السلام تر مرګه پورې اعتکاف نه دی پرېښی، اعتکاف پای کو په هر رمضان کې. او که چېرته په یو رمضان کې به تېنه دا اعتکاف قضا شو وبه نه کو نو په بل رمضان کې به بیا څه کو 20 ورځې اعتکاف کو. لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. نبی علیہ السلام چې به یو پیره په رمضان کې اعتکاف پرېښودو نو په دویم رمضان کې به 20 ورځې اعتکاف ته کېناست. متفقون علیه روایت ده. اعتکاف یو ډیر لازمی چیز دی، الله به کې د خلکو نه رضا کیږي، لیکن بیا به فضولیات ځان له بکواسات په اعتکاف کې نه کوي. نن سبا د موبایل دور دی نو اعتکاف کې بیا ټول موبایل کور کې چې دا گیم ته نه پرېږدي نو بیا چې دی نو اعتکاف په ځای کې گیم کوي. دا چل به نه کوي، دا اعتکاف نه دی. یو د اعتکاف اصول دا زده کا، اعتکاف ته چې کوم سړی کېناستو دی به بلا ضرورت ده جومات نه نوځي د خپل ځای نه، که چېرته بلا ضرورت د خپل ځای نه ووتو اعتکاف په ماتې ښه، اعتکاف یې مات دی. که ستاسو خیالي زمونږ په علاقه کې په دې ځای کې خلک چې دی نو نن سبا خو ژمی دی، خو د اعتکاف په دوران کې خلک لامبي د پاره د یخوالي د ځان یخولو د پاره څه کوي، وجود یخولو د پاره لامبي او هلته غسل کوي په غسلخانه یا استنجاخانو کې. د دیم چې دی نو من راغلی دا په اعتکاف کې نشته، اعتکاف ورسره خرابېږي. ځان د یخولو د پاره به په اعتکاف کې یو سړی د مسجد نه نوځي، د مسجد نه به بهر کېږي نه چې بلا ضرورته چې دی غسل وکړي یا بلا ضرورته دی د جومات نه بهر ټیم تېر کړي. دې که مثال په طور غسل کوي نو هغه غسل به کوي کوم چې واجب دی، واجب غسل به دی څه کوي د جومات نه بهر که دی واشروم ته یا استنجاخانو ته وځي نو خیر دی. چې واجب غسل نه دی نو دی به څه نه کوي، دی به مسجد نه نه وځي د پاره د یخوالي د ځان چې بل ځای کې څه وکړي په استنجاخانو یا په غسلخانه کې واشروم کې ولامبي او ځان وجود یخ کړي، د دې لپاره به دا نه کوي. دې سره اعتکاف خرابېږي، دې نه من راغلی. اگر چې بعضې خلک بیا گنجایش کوي لیکن گنجایش نه دی پکار. دویم دا چې خلک بیا د استنجاخانو ځای ته لاړ شي نو د چاردام په بانه تللی هلته بیا ګپ لګوي، د چاردام په ځای کې ګپ لګوي. نو د چاردام په ځای کې به دا نه کوي چې زه خو چاردام له راغلی یم اوس به دلته ګپ لګو، د چاردام په ځای کې به ګپ نه لګوي، بیا ډایرک به اودس کوي واپس به ډایرک راځي جومات ته، مسجد ته به داخلېږي. که هلته څو کسانو ځان له ګپ لګاو ته به ورته دام نه وایي چې مه لګوه، ځکه ستاسو سره خبرې سوا کېږي، بس چپ په چپه به ځي چې اودس چاردام به کوي واپس به جومات ته داخلېږي. کنی بیا چې دی نو اعتکاف سنت کوم اعتکاف چې دی ورسره خرابېږي. بعضې خلک د جمعې د ورځې دپاره د یو مسجد نه بل مسجد ته ځي، بل جومات ته مانځله ځي. نو که چېرته بل جومات ته مانځله ځي نو دی به د دې ځای نه په دومره ټیم کې روانېږي چې دی جمعې له ورسي، تقریر له نه، چې دی جمعې او خطبې له صرف ورسي، چې خطبې له ورسي خطبه واوري او منځو کې سنت به واپس په خپل جومات کې کوي، هغې جومات کې به نه کوي. په لاره به ټیم نه تېري، چا سره به ګپ نه لګوي چې دی وایي چې زه خو په لار روان یم او دا له 2 کسه ګپ لګوي، نه دا به نه کوي، اعتکاف به ورسره خرابېږي. او که چېرته خپل جومات ته یا بل جومات ته ځي د جمعې ورځ د دې وایي چې یاره د جمعې په ورځ باندې غسل کول او لامبل چې دا سنت طریقه ده،
لیکن په اعتکاف کې به د جمعې په ورځ باندې معتکف چې دی نو غسل نه کوي چې بې ضرورته بار وخت تېر کړي داسې ټیم کې به دی غسل نه کوي د جمعې دپاره اگر چې سنت طریقه ده لیکن دا منع دی دې کې بلا ضرورته تا چې دی د جمعات نه بار وخت تېر کړو بیا پکې زمونږ خلک چې دی نو واشروم کې پکې ګنټه تېره کړي په عامو ورځو کې تېرواله که که نه په چاردامونو په ځای کې ګنټه تېره کړي استنجاهانو په ځای کې ګنټه تېره کړي دا چل به نه کوي بلا ضرورته به د مسجد نه د خپل اعتکاف خانې نه بار نه وځي دا به ته په جومات کې ناستې دا 9 ورځې که چېرته 9 شو میاشتې 9 ورځې که 10 شو میاشتې 10 ورځې د شلمې نه واله 10 پورې چې در کمې پورې در اختر د میاشتې اعلان نه دی شوی در هغې پورې به د جومات نه وځي د شلمې د مازدیګر نه واله چې نور د پرېوتو نه مخکې به څه کوي شلمه روژه چې تېره شي تېره او مازدیګر یې داخل شي او مازدیګر نور پرېوځي نو رابشي مسجد ته او چې په کومه ورځ باندې په کومه شپه د اختر اعلان وشي نو بیا به د جومات نه وځي هسې به د جومات نه وځي هسې نه چې یو سړی وي چې زه اعتکاف ته کښېنم او روژې نه نیسي اعتکاف دپاره د سنت اعتکاف دپاره روژه نیول شرط دی د سنت اعتکاف دپاره روژه نیول شرط دی چې دی به روژه داري که چېرته روژې نه ونیولې نو سنت اعتکاف یې نه کېږي هسې نفل اعتکاف کوي چې سنت نه او یو خلک داسې کار کوي چې اکثر داسې کار وشي چې اعتکاف ته سګرټیان کېني اعتکاف ته نو بیا وروره یا په جومات کې دننه سګرټ څکي یا د جومات نه پسې بار ګنټه خرابه کړي او په جوتو به ورته ښه د نر بچې ناستي او په دم به څکي چې لږه نشه راکړي نو په اعتکاف کې سګرټ څکل د ورځې خو چورلټ به نه دي حرام دی روزه سره ماتره کفاره پم لازمه ده که چا په روزه کې سګرټ وسکو یو خدای چې یو بل کا سګرټ سکي لکه پنجابیان خواته نه سي روزه نه دی نیولې او سګرټ سکي او پتا دی هغه دوړه درله او ستا به اختیار تیر شو نو دای سر روزه نه ماتيږي او کفاره نه لازميږي لیکن چا چې قصدن آمدن سګرټ وسکو او یو دم یو اورای کاګولږي نو روزه هم ماتره او کفاره پم لازمه ده کفاره 2 میاشتې مسلسل روزه بني سي ګورا دا سګرټ یو دم غونه نه چې ته په تیار ولګوا دا بیا 2 میاشتې روزي نیسي نو ګوره سګرټ خو مستقل حرام کار دی دا لوګي چې سو کسکینو حرام کوي لیکن چې اوس یو سړی عادي دی او اعتکاف ته ناسته نو دی بو سي چل کوي لومبي خو دله پکار دي چې سګرټ پریدي سګرټ سو کی پریدي لیکن کوي چې زه اعتکاف ته کینم خو سګرټ نشم پرې خو دی نو بیا به دا سګرټ په کم ځای کې اسکی دا سګرټ باندې سي چل کوي بیا ځکه دی عادي دی د سګرټ او تماکو عادي دی یا حقوقي یا د چیلم میلم د دی عادي دی نو دی به داسې کار کوي چې دی د جمعات نه کله د تقاضې دپاره وځي هسې نه یو داسې چې هسې یو خبره کومه په دا مایڼ کوی مخو لکه خبره داسې ده چې د واشروم د خلک لوی بوله وړو بوله ځي که نن دا خلک ځان له بار ورولي بیا هلته ځي داسې طریقه یې که نه دا تقاضه به تا له بار درغلي نو بیا به واشروم ته ځي او هلته به چې دی نو خپل حاجت پوره کوي بعضې دي چې خلک چې ځان له هم هلته ورولي هم هلته یې کوي په اعتکاف کې به دا نه کوي چې هم به ځان له په واشروم کې ورولي هم به بیا هلته کوي دا به تا له بار درغلي بیا به واشروم ته ځي که په دې طریقه باندې ته اعتکاف کوې نو دا اعتکاف دې نه کېږي سنت ګورئ چې ته به له ناسې په پلش کې به ګنټه تېری یاره چې زه خو تقاضې ته تللی وم دا څنګه تقاضه ده تا خو نیمه ګنټه تېره کړه نو دا تقاضه نه ده ګورئ دا مشرف خان مولوي صاحب خبره دې ته خلک الله نزي چې بار ولا ورشي نو چې یو سړی د سګرټ عادي دی او سګرټ سکي نو که ستا خیال نو دا نسواري سړی او دا سګرټي سړی دی چې کله لوی بول وړو بول ته کینې نوم دی نسوار دی چې واشروم ته ځي نو بار نه ورته نسوار کېږي دا د تجربه کارو نسواریانو سره ما مشوره هم کړې وه وي دا داسې ده اول به زما سره بعضې نسواریانو جنګ کوي یاره چې دا داسې نه وي دا چې دا دعوه ستا خطا ده لیکن کم مضبوط نسواریان چې دي د هغوی سره به زما میټینګونه وشو هغوی چې مولي صاحب بالکل دا داسې ده او که یو سړی نه ماني وي چې دا دروغ دی نو ولې پرې واشرومونو کې دا چونډی پرتې غبار یې توکی که نه په واشروم به د چونډو ډکي داسې ښکلی کار دی د چاردامونو ځای به د چونډو ډکي استنجاخانې به د چونډو ډکي دا کومه طریقه ده جومات دې پلید نو چې یو سړی عادي دی د سګرټ او دې سګرټ څکي نو چې دله تقاضه ورله او دې واشروم ته چې ګوره تقاضه ورله تقاضې حاجت ورته پېښ شو او دې واشروم ته تو نو ځان له د سګرټ د جومات نه بار ولګوي او لاړ دې شي واشروم ته او تقاضه دې وکړي په هغه ټیم کې د سګرټ وڅکي واپس دې راشي دا ګنجایش دی
دا صرف گنجائش قدرې دی. که د دې نه علاوه بل ټیم کې اوس کو نو بیا اعتکاف مات دی، بیا اعتکاف نه کېږي. خو دا د هغې چا لپاره وایو چې څوک د سګرټ عادي دی، بیا وایي چې سګرټ ته لار کولاوي. دا فتوا ما ړومبې ووایي ګوره چې سګرټ څکل حرام دي. که چا د ورځې په روژه کې اوس کو روژه یې مات کړه کفاره پې هم لازمه ده. خو چې یو سړی اوس نارغېدلی دی او سکي دا حرام کار کوي نو بیا به څه چل کوي؟ د تقاضې په ټیم کې به سګرټ څکي. څه په ټیم کې راکړه؟ د تقاضې په ټیم کې به سګرټ څکي. په جومات کې دننه یا چې تقاضا نه ده ورغلې او وایي چې لاړ به شم واشروم ته سګرټ به ولګوم او بیا به تقاضا راځي او بیا به یې کوم او بیا به راځم. نو دا طریقه به نه کوي، دا طریقه به څه نه کوي، دا به نه کوي. که دا طریقه یې وکړه نو بیا به اعتکاف مات، اعتکاف به بیا ختم، سنت اعتکاف به نه. نو اعتکاف دپاره روژه نیول دا لازمي دي. بل دا چې اعتکاف په کومو حالاتونو کې ته ماتولی شې تللی شي دینه کور ته. اوس داسې ضرورت راغی چې اعتکاف پکې مات کړي نو د اعتکاف د ماتولو دپاره څه شرطونه دي؟ که مثال په طور په کور کې یو صرف ته سربراہ وې، نور ټول زنانه دي کور، او ستا کره ستا ښځه، ستا مور، ستا لور، ستا خور دومره سخته بیماره شوه چې آن تر دې پورې مرګ ته نږدې کېږي مري، او بل څوک نشته چې دا هسپتال ته ورسوي، ته اعتکاف مات کړه لاړ شه د هسپتال ته بوځه. رابشي اعتکاف په قضا راوړي بیا که نه، اعتکاف په قضا وکړي بیا. په دې حالات کې اعتکاف ماتولی شي. خو چې کله سخته بیماري هسې نه چې ته وایې چې یاره جي ښځه مې لږه ناجوړه ده او لاړ به شم تماشه به وکړم بیمار کورسي به وکړم، نه بیا به د اعتکاف مات وي، بیا به ختم وي، دې نه به نه ځي، په دې به ګناهګار وي. خو دا هغې حالات کې چې بل څوک شته نه، سربراہ نشته، نو بیا به څه نه کوې؟ بیا په دې حالات کې به لاړ شي اعتکاف په مات کړي. یو خبره. دویم په دې ځای کې به اعتکاف ماتی چې کله سخته راله، سخته دي چې په کور کې دی مړی وشو او بغیر ستانه نور څوک د کفن دفن نه و. مور دې مړه شوه، پلار دې مړ شو، خور دې مړه شوه، ښځه دې مړه شوه، ورور دې مړ شو او بل څوک یې د کفن دفن نشته دی، نو بیا داسې کار وکړه چې ته لاړ شه کفن دفن وله وکړه. بیا وله څه وکړه؟ ته وله کفن دفن وکړه. نو په دې ځینو کې چې دی نو اعتکاف ماتول جایز دي. دا یو څو ځینې دي. نور د اعتکاف مسایل نمبروار به انشاءالله په درس پسې چې دی نو کومو څیزونو باندې اعتکاف ماتیږي، سنت اعتکاف په کومو سره کېږي او څه شرطونه یې د اعتکاف، نو هغه په درس پسې انشاءالله وایو. پکار دی چې اعتکاف ته کېناسته پکار دي. کم از کم چې د دې محلې نه یو کس داسې کس چې روجي نیسي چې هغه کېني اعتکاف ته. یو داسې بوډاګانې لکه دا حاجي صاحب دې روجي نه نیسي، نو ګوره دې به په اعتکاف ته نه کېني. سنت اعتکاف چې چې محلې والا ذمه پې فارغېږي. ځکه د اعتکاف دپاره روژه نیول شرط دی، فرض روژه نیول، او دې روژې نیسي نه نو زمونږ ذمه نه فارغېږي. که دې اعتکاف ته کېنې د نفل اعتکاف ته کېږي. تاسو چې اوس ټول راغلي یې دیوال نه رادننه کېدی دا نیت په م کړی چې یاره مونږ دې جومات ته د اعتکاف په نیت باندې ورځو، نو کم از کم نیمه ګنټه په کم ګنټه چې تاسو تېره کړې دا به تاسو په اعتکاف کې تېره کړې. دا نفل اعتکافونه هر ټیم کېږي. مانځه له راننوځې، درس له راننوځې، هسې جومات ته راننوځې، دا اعتکاف نیت وکړه، نفل اعتکاف دی. لیکن سنت اعتکاف دا دی چې د شلمې روژې د مازدیګر نه والی انور د پریوتو نه مخکې دغه پورې د اختر د میاشتې د اعلانه پورې دا سنت اعتکاف ته د ټیمه پورې به کول غواړي. یو چې نابالغه او دې اعتکاف ته کېني او خلک وایي چې زموږ ذمه به فارغه شي، نو په دې باندې ذمه نه فارغېږي، بلکې دا نابالغه لاړو کېنول پکار نه دي، فتنه ترې نه خورېږي. نور داسې یو څو کسان وګورئ چې ښکلي په سنتو هم برابر که په سنتو نه برابر، نو ځان دې په سنتو برابر کې او را دي شي اعتکاف ته دې کېني. نو کم از کم چې الله ته راته پکې مغفرت وکړي، ګڼه رحمتونو میاشت ده، دا یو نیمه عشره خو مونږ داسې تېره کړه، خو چې دا یو نیمه خو ورپسې سمه تېره کړو که نه. نو اعتکاف هم کول غواړي او بل لاره چې ځان هم لږه سمول غواړي، سوچ کول غواړي چې په دې روژه کې ما خوب ډېر وکړو، په عبادت مې ډېر وکړو. سوچ خدا پکار دی که نه چې په بوزه کې زه ډېر خوب کوم که په روژه کې، نو په دې روژه کې لږ کم خوب پکار دی، عبادت ډېر پکار دی. او چې دی نو په بوزه کې بیا کوه که نه خوبونه، پاسې نه چې اني ټیم جمعونه کوي. تېر جمعه کې ما چې دی نو د تقي صاحب چې دی مفتي شفیع صاحب د هغې وصیت ما ویلی او نو بیا په هغې عمل وکړی چې چا په خوله کې سپی تړلی، نو هغه دې بیا ټوله ورځ ودوي او شپه دې ورسره مودي، بیا پکې څه مسله نشته. وصلی الله تعالی